أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کې بل حکم چې کله وسنانه ده خاوند مړ دی د عیدت پرې منځ کې الله نکاح وسره ونه کی دا ناروا خو اسد غوګ نه کتیره کیسه خبره بنئ لکه شړې دی ام کون دی کله نشه ګرځي دی چې تر وکزه پیدا کړ کزه و چې ما خاون مرش وس په دې منځ کې د غوګ نه تیر کړ دا سړی ورته ویره یو کزه مې پکار ده چې وای کوم خودي دي صفاتونه والا واغه ټول په مای کې موجود دي مانام داته کله شي غوګ سارنم غوګ نم خبره تیر کړ الله وی خیر دی خو دی ونه کوي ولا جناح نشتغنا علیکم بتاسو فيما فاس تعریض مو کې تعریض زمانه د غوګ نم تیر کړه اتمام المقصود بلفظ خفي من خدمت النساء دا جرګي د خزنه او اکننتم یم پټکړه فین په څنګه په خپل ځانونو کې چې کاش دا کز ما وي علم الله تعالی معلومه وا الله معلومه کړو انکم یقینا تاسو به خامخا دوی یادوي ولکن دمر خبره دا چې وادي مګ دی د دوی سره سرم پټ سره دا معنی جما مکوي زنا سره دا معنی د به خبره مکوي سره دا معنی پټ نکاح سره متړي الا ان تقول قولا معروفا مگر هو یا وینا حق وینا دا وکړه یا د شریعت برابر چې وګ نه تیر استلی تیر ولې شو ګرځما راشه اراده راخځه ده قسم کوي الله یو عقدۃ النکاح قوت د نکاح حتا تر دې بلغه شو رشي هغه عدت خپل نیټیلا وعلم فیش ان الله یقینا الله پویږي ما په اساس شاو ځان نکري الله نو ویریږي وعلم فیش ان الله یقینا الله تعالی شی غفور حلیم بخون کې او صبرناک دی ورس آیات کې اوس بیان د بل حکم یو سره د کچې په نکاح کړه خو مہر نه دی مقرر یی په دې مقام کې مہر مقرر نه دی جما منشوا طلاق کړه نو اوس بچ کېږي الله یو متعور کوي یو جوړ جامې یو وینځ او غلام یدري شپږ درهمه وبصار شړې خپل عمر مطابق لا جناح الله ونشغنا علیکم تاسو ان طلقتم النساء کطلاق مکل کړي خځې چې کله تاسو سره یې سره یې شي نه وي او تفرض لهن یمنی مقرر کړي غیر له فریضه عیدت مہر مقرر ومتعهن الله متعور کړي غیر له په دې مالدار باندې قدر خپل انداز را او علی المقترب دی غریب باندې خپل انداز را متاعا بالمعروف متعور کړي لیکن د شریعت برابر کوم چې تعالی شریعت مقرر کړی دا حقا دا خبره ثابت ده په نیکانو ورسات مزبلو کوم بیانې کله په نکاح کړه لیکن مہر مقرر دی دا مصری نه مخکې دای طلاق کړه چې چیرته مصری و شوې د کوټه کې سره پاتې شوې چې دروازې کړکۍ پردي وغیرہ دا بند شوې به پوره مہر ورکړي اگر کاغذ تاګوت نه وروړي دلته اوس تاکه ځګړه کړی دا 1 لک روپۍ مہر دی د جمانه مخکې طلاق شو الله 50000 وسور کا کني به مہر مثل مسله عیده چې مقررو وان طلقتمهن الله کدا متجدد طلاق کړي من قبل ان مخکې دینه چې د اسره یو شی وقد او حال دا تاسو مقرر کړي لهن در لپاره فریضه مہر مقرر فنصف ما لازم دی پتا شو باندې مې دا غمال چې تاسو پرس کړي یو لګي 500 الا مگر کای شرط معاف کی او يعفو الذي معفو کې هغه انسان به دې چې د په لاس باندې غوټه د نکاله جبیرو ویل کنه ویو لک 500 سره د ما سره مہر دی یو لک ټوله والا احسان فکر الله دی وخت وان تعفو شی وبل الله معفو کې دا ډېر نږدې تقوا اعلی یا د مباشر الفضل الله غرواله بینکم بخپل ما بین کې څومره کمینه مو مخ کې ان الله یقینا الله په عمل چې تاسو کوي بشیر لیدون کړي ورسات الله حکم ذکر کوي دو مانزو اسنه چې کله سره به خبرو جنجال باندې اخته مونږ الله وی قضا نه کله کله سره د خپل کې سره مداو باندې اخته دا رقم ته هغه دا رقم یې مونږ به قضا شي الله دې مونږ به ته اهتمام کوي دې مونږ حفاظت کوي الله دې مونږ نو صلات الوصال دې مونږ غرا دي کته الله شقوال علماء لیکلي چې کوم مونږ وظاهر ما زیګار وقوم ودرګ لله الله رقانتين عاجزان عاجزي وکي عاجزي څه معنا خشوع مفسرین لیکي
خو صحابه وی جواب ورکو په خبره باندې د مانځه کې دننه سلام یا به بطور مثال نور دنیوي خبره وکي کولې الله ویل چې ودرېږي قانتين عاجز بعض جاهلان دلته استدلال کوي وی وقوم لله قانتين ودرېږي الله تعالی عاجز معنا ما ذکر فلیدین و غیره دا کوي ما څه کدا خو ناروا ده جواب دار چې د حدیث په تشریح رسول الله کې به کومه وتا نبی صلی الله علیه وسلم اپ خپل د عمل کړي صحابه عمل کړي نو په خپل د قران تفسیر شو دلته کې دا معنا چې مانځه کې د سلام جواب په شبه باندې مکوي دلیل پیدا امام ترمذی او امام شوکانی نے الله تعالی کې لس احادیث په دې راوړي دي عبد الله بن عمر فرمایي چې موږ بدر بلال نه پوښتنه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مانځه کې او چا سلام واچو څه جواب کو فاشاره به دی پلاس باندې به اشاره وکړه یې په ګوت باندې دا قشام بسره د دې وجنه خوشا ولی الله سے حجت الله البالغه کې به لیکي دویم جل درل نمبر صفات الذي يرفع احب الي ممن لا يرفع وکم سړی چې مانځه کې رفع لیدین کې جایز دواړه دي چا وکړه مونږ وشو که چا ونه کړه مونږ وشو وېزه احادیث په دې کې ډېر قوي دي حتی تر دې پوري مجموع زوائد کې عبد الله بن عمر بارک د خبره نقل ده جمعات کې مناسو چا به چې مونږ کوونه به کول پکانو به وشته امام محمد ناصر الدین البانی سے وہ حدیث نقل کړي الصحیحه کې د حدیث نمبر دی 3280 نمبر چې د اری ګوتې په سر باندې الله ونی کې شړي لور کوي نو معنا الله سنے کې دې کول والا زیاته شپ نسبت سره نه کول لیکن دواړه جائز نو دا تفسیر په دې ځای کول دا صرف د قران او سنت تحریف دی د الله او د الله د رسول مقابله ده وصلی الله کې چرته یریږي دشمن دې نور حیوانات زنده سره دي تاسو zarar درکې نو خیر دې په پیدل منځو کوي فین خفتم الله کې چرته یریږي فرجالن منځو کې پیدل او رغمان نه په سورلې کله چې په امن کې شوین فشکر الله آیات ک الله لکه څنګه چې تاسو تعلیم درکړې لري ما دا هغه سلام تكونوا تعلمون چې تاسو مخکې علم نه لرلو هغه څنګه صلو کما رایتم رسول نبی صلی الله علیه وسلم منځو کړه دې بیا شو کوي ورسات کوسبل امر سړی دی د خې سره د ژوند تر کړی دی بچې له ویلې چې مرشم شریعت ما د کځای څلور میاشتې او لس ورځې مو خبر کړي خو تاسو یو کال د کور کې د وسوي الله د پلار پوښتنه عمل وکړه د سبب حکم دی والذین اغه انسانان چې وفات کړي شوی منکم ساسنا ويسرون به پر خودري د اسواجم ببینه وصیتن معنا وصیت کړي په وصیت د اسواجم د خپل بیان مبارکي متاعن چې دوی د ماضی حاصل کړي له حول تر یو قال در په دې کور کې غیر اخراج په شال چې نه به استل کېږي الله عمل په وکي د پلار وصیت د عمل دی پیوش او کاغوی ویل چې موږ وځو مخ کې هیڅ ګناه الله دې کې نشته فین خرجنا کذا وتین نشته ګناه علیکم بتاسو فيما پاتسګی چې دا زنانه کوي فعل فشن په خپل زنانه کې خو من معروف د شریعت برابر سینا چې څه کوي په خپل سری کوي الا كلكم راع تبي مسؤولي الله زور اور حکمتونه والا لري وشو دې ټول زنانه ولکه مہر مقرر دی کنه دی مقرر هم بستری شوی کنه دا شوی احکامات ته معلوم کړی دي لیکن به مسل احسان کوا هغه زنانه چې طلاق کړي شوی نعمت او دین لپاره مزید د شریعت برابر حقا دا حکم ثابت دی په تقوا والا وصلی الله اذا عمل کرا ولي كذلك دقشان بیانې الله لكم تاسو خپل احکامات لعلكم در لپاره تعقلون چې عقل نه کاروالي دي جنورو سو ترغیب ورکې jihad لا تو واقع بروړي دی واقع حاصل لاله د بوزلې د وجنه الله دا jihad پرې دی ما دیم چې ملګریو کني الله ځان برسوي دا ول واقع حاصل لا موسی علیہ السلام د خلکو له jihad وکي دوی نه کو تر دې پورې شاو پات شو یوشع علیہ السلام الله راوش هغه د jihad ترغیب ورکي نو دې هغه ویل چې موسی امر مطابق jihad نه کو ځخ خپل کار کولاړتي الله ور باندې موزون راوس تعاون مرز به ژوند کړه دا په دعا باندې الله او خدل چې ګور اسمان سره نور طریقې د مرګ مشتا jihad په دینت باندې مپلې د چې زما مرشم دیم دا منه چې نبی دوی ویلي زی چیزو په طرف د jihad باندې
دوی ویل رادا جهادونه خو موږ نشو کولای یا په علاقه کې تعاون راغی څه خلک لاړل صبره کې پاتې شو چې کم لاړل هغه بچ پاتې شو دي نور ویل کوم باندې تعاون دا ورته راغی موږ به موتفتو الله په ټولو مرز راوښ سیدا مفسرین کې چې بنی اسرائیل کې جدا جدا قومونه او قاضیان وو دې ټولو کې دی یو مشرو سمویل بنامه دوی هغه رااله ورته ویلي چې دې فلسطینیانو خو زمونږ باندې ظلمونه کړي بچی نیولې زنانه او خاص کر تابوت وړي موږ له امیر وټاکا یره هغه ورسره واقع سره تعلق دی خو دې آیتونو حاصل لري چې کله به تور مثال جهاد پر شو د دې وجنه مپرې د جزبه مرشم تعاون مرز باندې بد الله مړکی دې خلکو ویلو چې موږ ټول لاړ شو بیا مړ کیږو نه الله یې سمر کرا وسو جهاد موضوعان له ودا موضوعان لازم د تعاون مسله ده علم ترى تنغوري الذين انسانان لا چوتري من ديارهم ذكورن وهم او حال لا بزراو شو دري زرا او شو څلور زرا شو لا زرا شو دير زرا شو اوي زرا قرطبي لیکلي زيات و يديو بل سرمينه کوله حضر الموت ير د مرنا فقال لهم الله انه ولد الله موتم شيء ثم احياهم بالله شو ذكر بدعاء النبي يقينا الله خاوند پس له په انسانانو ولكن اکثر الناس لا يشكرون اکثر خلق الله توحید نه مني دا به مکلف دی وکنه جا مکلف دی مر نور څه تکلیف نشه هغه مر چا په نیټه راشي دا خو عقابي وو وصلی الله پر عزت بیانې وقاتلوا جنگي د الله په لار کې منه د الله د رضا لپاره پوه شي یقینا الله او په دې قاسمی د لیکلي چې کوم انسانان نشي عذرونه پیش کړي خبره ما اورم چې کوم انسانان چې نیت خراب الله هغه ما اورم د نیت سبب کار ده وس ترغیب نفاق په سبیل الله مجاهد شکل جهاد لجن الله خرچه په وکا منزل لږ څوک دا غزاد هغه څه کښه چې قرض ورکړي الله له قرض کې استا قرض کې معنا د قطع کولو قرض زکه چې دې کوم د مال چې قطع کړي شغله ورکړي شي قرض اصل دا معنا حلال مال دې تنګول بګی نشتا د دنیا بدله بنئ د صاحب ته مبي ډیر شرطونه علماء لیکلي محمد ناصر الدین البانی سے بیا روایت پیش کړي چې کله د آیات نازل شو ابو طلحه غباغ ورکي عمر رضی الله عنه د خیبر اسمه کا ورکړه ابو دحدح پناو باندې صحابي ویل یا رسول الله زما کجور با من الله قرض ورکي په لیکو بچو له ویل راوځي دا مال الله قرض ورکړي دی دا هغه بچو په جیبونو کې دی په لاسونو کې کجوري به هغه تیمور واخستي چې اصل د قرض کې نقصان را نشي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په الله چې کومي کجوري الله په هغه دنیا کې ابو دحدح له تیار کړی دی د شډکری چې دا غونچکونه مشره مایل لیلان دی دچن به کې الله تعالی دشن کثیرن زیات والله الله تنگي او يبسطو پر اخر رزق چاله شو غاړي والله له بور ګرځولې شي نه رزق پر اخر در کړی دی الله یې قید ولیم شي در باندې کړه دین ته دا معلومه شو چې تام مال خرج کې قرض ما صلی الله علیه دینه کومت ناراضی کنه رسول الله فرمایي په صدقه باندې مال کمیږي نه دې څنګه نو سمات به مواقع چې ملګری یو کني نظام برسوي سمویل بنی اسرائیل لاله یو شی ورته انتخاب کی هغه ورته امیر انتخاب کې تعلق دوی دا خو موږ نه منو علم تر ته نو ګوري ان الملأ يا مشران لد بني اسرائيل من بعد مشاور سره موسانا دلیل به دي شات انبیاء ډیر وو لیکن د موسی تورات به خلق له پیش کو اس قالو چې دی ویلي دی خپل نبی لرا ابعث لنا ملکا مقرر کزمو لپاره قومندان یوشع علی ویلي نقاتل چې وجنګي کو د الله په لار کې نو قال هغه ورته ویلي هل عصيتم یقینا نږدې ده ان کتبه کفر کړو په تاسو باندې jihad به بهونه جنگي گئی آیات دلیل به دي چې jihad لپاره امر ضروری دی دیم دلیل به دي چې د امر اطاعت ضروری دی دریم دلیل به دي چې امر به خپل ملګرو باندې ګوره قوانين دي هغه ویل کې پرشي به بهونه جنگي گئی قالو دی ویل ولې باندې جنگي اسباب د جنگ موجود دي وما لنا سوجر من لرا چې موږ باندې جنگي کو د فی سبیل الله د الله په لار کې وقد اخرجنا حال چې موږ استری شو د کورونو د زامنونو ډیر کسان چې ویلو نو فلما كتب الله شکل فرش بده باندې جهاد وګرځیدل الا قليلا منهم مگر کم د دوینا 310 مجاهدین پاتې شو بزراو کې
الله تعالی په دې ظالمانو دي ته ویل شي دمکی جاچ پر ځانونه کې الله ظالمي وقال لهم نبيهم نو ویل دوی نبی دوی ان الله يقين الله مقرر کړي استاو لپاره طالوت ملکن امیر طالوت معنا اوچت بډی لرله بدن کې شو د شامل ټاکل وکړه چونګې دیږي دوه قومونه و د يهوذا او د قشان د لوی اولاد یو کې بادشاہي او بل کې تورات مسله د نبوت طالوت دریونم تعلق نه لرو دوی څه اعتراضونه وکړو قالو دی ویری ان یکونو څنګه بشراغه لپاره حکومت علینا په مونږ باندې ونحن منشي وحق لري ایکم بادشاہي منو داغنا ځکه څنګه بری نسب کې دا نه دی ویم ولم یؤتوا ندی ورکړی شو مالداري د مال ناغلا آیات دلیل به دي چې په مال باندې یو سړی غوړه کول لري بنی اسرائیل عادت دي دا څه کمال دی د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح چې کله کوله د خدیجه سره حمزه او ابو طالب وو د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر توصیف بیان کړي دې خدیجه اتر زامن ویلې ټیک دا سړی خو ډېر اوچت دی مالکم دی علم خو ډېر اوچت نبی دی یا کمالی سړی دی رښتینی دی ورس نبی کېږي ابو طالب ورته ویلې ارچ د اعمال درا خصوص دې زیل کېږي ننیو سبب نه څومره خلک مالدار وي څه ختم شو څومره غریبانان مالدار دي نو قال غورته ویلې ان الله يقين الله غرکړه علیکم تاسو زیات کړي دلته پر اقوال فی العلم والجسم په علم او جسم کې دلیل به چې امیر باندې بدا دواړه صفاتونه ضروری جسم او علم چې روپ دشمن راشي په تکتیک ابن قیم فرمایي چې غالبا په ټول انبیو کې دا صفات موجود وو اکثرو کې او امیرانو کې دا الله ټاکلي تاسو د امتیازات مې ذکر کوي تاسو نه پدې شنو کې دا اوچت دي او والله یؤتی الله ورکه حکومت چاله چې وغواړي الله پر خفصل ولا په دې نبی ورته وینا خره حکومت اداره تابوت برازي بالکل دې په تصور کې معنا شورات دي هغه دشمن لاندې کړو وقال لهم نبي دوی لرا نبی دوی ان آیت ملک یقینا حکومت نخر حکومت ددا ان یاتیکم التابوت هغه د اشراجی تاسو تابوت فی سکینه بدی کی دلاله دې من ربکم ساز رب دخوانا سکینه څه معنا یو قول دا من اسماني وحی فکیرا باغی شلیت اطمینان دی دیم سکینه هغه ملائکه ویل شي چې کله قرآن بیانې کوي رانیږي کی د دې وجه د قرآن په آدابو کې دادی چې کله انسان قرآن لکینې نو دا بر خپل خپل مسواک باندې پاک کی ځکه ملائکه راشي د قرآن والا مخې لکېږي اول تندی باندې مچ کی دین ورسه به خپل خپل د خپل سره یوځي کی کوم حروف دا ویا ټول ځان لتیری به غوړي تکلیفي کنه نواب شکر حسن خان دلته به لیکل کړي چې بعض خلکو ویلي سکینه کې د شوشي ولکه په شو په شکل باندې واسترګي بلکې چې کله به دوی دشمن سره جنگ کوي سر به راک لاسونه به اوچت کړي سبه دوی بروب راغی یکګه واګاونه هوا او د انسان شکل لرو اې په شو په شکل باندې وبل حیوان دا اس ګډوډي خبرې دي مخکینه خبرې شي او بقیه دا مناس غرا یا باقی مما دا اسنه چې پر خودل آل د موسی او د هارون دینه مراد څوک جهادي مسائل و څوک د موسی عليه السلام امسا یا د قشان تورات باج نسخي یا د دوی امامو پټګي او بنا بر هر تقدیر چې عرش هو دی کی لیکن پان بیاو باندې نور عام انسانان قیسی کې نشي فلاني شه پټګي له داغه امسا د ویل کنه نو سو وسم داخلي فلاني ځای کې داغه وختري کله والته چپان دا که بسې دلایل صاحب شمنه پکار دي کیندا اصل مال جمع کول لپاره داخله لګي تحمله معنا بار کړي به د ملائکه علماء به جدا طریقې ذکر کړي چې په کومه طریقه دا راغی ظاهر دا من ملائکه راوړو ان فی ذلک یقینا دې کې نخره تاسو الله ر قدرت او د دې حقانیت ان کنتم مؤمنین که تاسو کې ایمانی وس امیر لپاره دي چې مجاهدین کله بوشي جنگ له داخله مخکې امتحان پیوږي چې دا غبره غټ بدن باندې دوکه نشي چې څومره قوي تنه ده او دې سنت له برابر دي دا چې میدان د جنگ کې نورې مقابلي نه داس بشوینی 520 د مخکې منډه کړي کلک خلکان ته بیول پکار دي دا اوس په تنه او باډې نه ده امتحان پیوږي سختي کی و مخکې له ونیر د فلسطین کې اردن کې یو لا پته وښکې زیات نه دوی ایسته ډیر وشکل
درې سو دي الله مجاهدین یو لا په وسکل الله غوې لا کافي کړه بس دوی باندې د اخیټ درنې شي هټه اوسړي باندې اخیټ درنې کنه وي زه خو نور نشم کړې ایسا غوال ته پاتې شو الله امتحان پکار دی قرطبی لیکي دنیا مثال بشان د وبو زیات چې استعمال کړ ځم مری وښنه غرق بش فلما اركل شيء سلو کړ تعالو بالجنود اذا لکر نو قال ویلی ان الله یقینا الله امتحان کې بتا شمانه پس دیونه را ومن شرب چا چې سلو کړ داغه نو فلیس من نسمار دل نه دې اسمن د دین نه او چا چې خوراکونه کې فإنه من ناغس من نه دي الا من اختلف مگر چا چې ولا فراواقست بيدي پلاس پشربو دي خلق وسکلو کړ داغه نه الا قليلا منهم مگر کم داینه درې سو دي رسول نو ټول وسکل امتحان هم دې ویل شي کنه چې وشي سره ډېر تعلقي وبوله سخت ضرورت زګ ډېر تګي و بس الله ورته ویلو نو بکار دا چې منلې ما یو لپاره نو فلما جاوز الله شو وفت دین ردا والذین انسانان چې ایمان راوړل د سره قالو دې ټول ویلي شوارغه درې سونه دیار لسونه لا طاقت لنا نشه طاقت زموږ د پارانو د جالوت سره دغه د فوج دا ډېر قوي خلک دي او موږ نشو تلل ناکم انسانانو شو ویلي قال الذين انوا ویل هغه انسانانو یقینو چې انهم درې ملاقات کې د الله سره قیامت کې اوس میدان د جنگ کې کم من فئه قليله دې کړه وړه ډله دا غلبت زور اور دا په یو ډله به اذن الله د الله په امر په دې خوند شي مونږ ډېری الله را صبرنا کو سره دي بعض خلکو د آیات نه استدلال کړي چې ګوره دی امام او د مشر خبره دی ونه نقصان سره مخامخ شي دوی تعریف خبره نه منل نو مجبور شي چې په روان شو دا خبره خو څنګه غلط راځي مقام کې ان الله د الله امر راغلي هغه باندې الله امر نه دی راغلي صرف د شری خبره منه قرآن او سنت سره برابر او عمل کنه هر سره خپل کار کوي ورو ساعت کو صدا بیانې مجاهد سره شي دشمن مخله ورغه دعاګانې بد الله نه غواړي چې الله موږ له طاقت را ولما برزو چې کله مخامخ شو الله جالوت سره او دغه فوج سره نو قالو دی ویلي ربانا یا رب سموراتو کې موږ باندې صبر وثبت اقدامنا ومثبت قدم قدمنا وكما كراكم لرا على القوم الكافرين بكافر قوم مقابل کې افرغ صد وبو غني روته وا کومه کمراکا قدمونه مضبوط کا نتیجه څه شو فهزموا ما الله دوی ما تاغل رب اسن لا اله الله په امر د شمنوي په خپل موټو په طاقت داوود پر مقام کې وړي کې ماشومو د دورو نور سره لاړ الته جګړې د خوراک او ساګ تنظیمات ته ویوړو نو تعلق ته ورز د جالوت ولم یو کان را واخ شو به تندې باندې وشتي سه مردار کې به حلال کې کشر بچو به تعلق وفات شو الله تعالی مشید لا ورکړه وقتلوا وجل داود علیہ الصلوۃ والسلام جالوت لرا فاتاه الله الملك الله تعالی ورکه حکومت او بادشاہي والحکمت او پوها مجاهد جهاد کې الله به مالدار کی داخله کوئی کنه روي دي مجاهدون دا بنگلې د کوم کړي دا خو د غریب شلی زامن و جوابدار دي جهاد ته وجن الله ورکړه کنه الله یې ور کوم ستنه دې په تقبل شي جهاد وکي الله بنگلې ورکړي اسمه کې ورکړي گاډي ورکړه کاروبارونه ورکړه په خارج ملکونو کې مارکیټونه ورته ورکړه چې الله ورکړي ته پیشي لخپای دا غنیمت وو دوی واخصو دشمن نو خپل کاروبار ځان اور باندې برابر کړي الله د اسما قانون دی ټیک دې چې کوم چا خیانت کړی به ناروا دی حکمت سمانا علم تورات ورکه نبی کې مسند عبد الرزاق راي دشمن سره چې مخامخ شونه تک نه کولا نورم پویو روشینی ولی عمل نه کول وعلمه خدای وکړه دلته مما یشاکم چې الله غفتل د زغر جوړول وز د جهاد حکمت بیانې الله کدا مجاهدین نه دي اسماء کې ډېر لوی فساد راغلی دا خدا خلک جدي بدمعشانو مخینی ویلي دي ولولا هدف الله کنه هدف کول الله د خلق لرا باج دې به باسن په باج نورو نو خراب شي به اسمکا کان بیان وي نیکان خلق نه مجاهدین نه هر وخت کې الله به خلک پیدا کوي څوک د منکرینو د حدیث درد د پار راويست څوک د صحابو د پار راويست د ارب مسلې د پار الله وخت کې خلک پیدا کوي ولكن الله خوند فضل له مخلوقه لوی فضل الله چې امت له الله ورکړه مجاهدین ورسا کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدقه تلک آیات الله د الله آیاتونه دي نتلو امن یلولو علیک بتامانه بالحق فرشتیا په انصاف
وانك اوتشي لمن المرسلين دا استاذونه الله تمرا لګری تسلی دا ورسره دربت مخکې سردارې آلته وته رسولان څوک الله وته رسول دا رسولان مونږ ورکړي باشه دې په باشه نورو آدم علی السلام نوح علی السلام ابراهیم علی السلام چاله خلیل ویل چې سره خبرې کړي عیسی په پلان الله پیدا کی منهم باشه دین الله هغه څوک چې الله سره خبرې کړي وي لکه نوح آدم علی السلام موسی علی السلام ابراهیم علی السلام نبی صلی الله علیه وسلم ورفعوا پورته کړي دي باشه دې الله په درجو کې دنه مراد مونږ نبی دي واعطینا ورکړو عیسی سوی د مریم لره البینات کار دلایل دی ولې ذکر کې ځکه لوی نبی وو اذن ورسې به اختلاف راغی وایدناه الله یوم دا مضبوط کړو په هغه روح صفا باندې روح د جبريل یا روح د چې الله رحمان راغلو یدینه مراد انجیل یا روح د عیسی علی السلام خپل ولو شاء الله سره جواب د سوال حاصل دی چې ارکل الله انبیاء را لګرو دا جګړې به ولي کی جواب دا تقديري ولو شاء الله قد الله خو نو جنگ باندې وکړي الذين هغه انسانانو من بعد کوم چې دوی نور سره من بعد ما جاءتهم البينات رسیدنا شرالو در کار دلایل لیکن دوی اختلاف وکړو فمنهم من امن چې ایمان لرو ومنهم من كفر چې کفر وکړي اوس تاکیدن به وي یا مخکې مراد هغه انسانان چې د عیسی علی السلام نه مخکې جګړې کړي دینه مراد هغه انسانان چې د عیسی علی السلام نه ورسې کړي ولو شاء الله قد الله خو نو جنگ بینه وکړي مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد كي الله غشو غاړي ورساتي ترغیب د انفاق فی سبیل الله لا حاصل به دی چې مال خرج کړي قیامت کې بارمان کوي لیکن اس پیدا والله به درنه کی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کوي مما دا اسنه چې موږ رزق درکړی تاسو من قبل ان یاتي مکه دینه شراب شیومن اورس لا بیع فی نبی خرجن پای کې اونو دوستانه کفار ما بین کې ارش مومنان د قران کې الله فرمایي دوستانه به نه به شفاعت قهری کافران خلق الله ظالمان دي اې دا معنا اې دې ما بین کې ورته سفارښونه ولنه ځکه کافران ظالمان دي وو معنا ده یا کافران ظلم کوي الله یو مال په هغه ځای کې لګول پکارو چې الله غوښته وو خو دې بل ځای کې ولګول یا هر کله چې کافران الله وي په دین باندې مال د دین په مقابل مال لګای نو تاسو یې دین په تایید کې مال ولګوي نواب سلی حسن خان فتح البیان کې ور مالک ابن دینار دا خبره نقل کړې وي کړي چې الله د شین دی ویل ظالمان کافران دي به خو ټول خلک خراب وو ورسره کې توحید رب تمداري الته مال خرج کینو سوال الله مال څه لپاره خرج کو الله توحید د لپاره دې ته ویل شي آیت الکرسی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د شپې ولسن سبا پرورته او څوکیدار ملک مقرر کړي الله د پرز مازنو سره چاول سو د دوه د جنت مابین کې عمر مسافره لوی آیات ده اعظم آیات کله نصف القرآن ورته ویل شوی دی حدیث کې راځي دو شونډې لري دا یو شی برات الله د عرش نه وی الله له سجده باندې دا الله لپاره الله نو دعاګانې غواړي زارې نه کوي ابي ابن كعب له ویل چې قرآن کې کوم یو لوی آیات دغه آیت کرسی وی علم د مبارک شه تقریبا باندې کې 50 کلمات دي هر کلمه کې 50 برکات دونیم زر برکات الله دې کې راجم کړی دي دومره اوچت آیات دیر شمول شوخ الله ذکر شوی دي جامع آیات تیرا نبی صلی الله علیه وسلم د هر فرض منځنه ورسته ویلي خاص کر د شپې شکل سړی ود کیږي اوچت آیات ته الله شری لا اله نشتره حقدار د بندګي الا هو شوا دا غنا بلی څوک دا سره شریک نشته نه غوښ نه قطمونه بلونه بل کوم انسانان چې وای د اسمه کوښ من قطبان غوښان راټینګ کړي دي چلوي شیخ الاسلام ابن قیم بیلی کی څومره احادیث دي بارک راغلي لکه ابن عساکر به ذکر کړی دي هغه ټول وواهي او دروغ دي لا اله الا الله یسوع نشد الله سره د نظام چلولو لپاره شوا د الله نه الله اکی واجب دی الحي الله همیشه ژوند لري القيوم قائم بذاته دی ته قطبان باندې مرګ راځي یا قیم دا معنا منتظم څوک دې اسم عاصم د نبی صلی الله علیه وسلم بذکر یا حي یا قیوم برحمتک استغیث یا الله استا پر رحمت باندې پناه
زه سوال کوم شیخ الاسلام ابن قیم لیکي طریقه الهجرتین کې د سار سنت نو رسو د فرض نه مخکې څلوي کړه دی حي قیوم لا اله الا انت دا چې څوک وي الله به زړه کې رڼا پیدا کړي دا معنا کوم ظلمال کې به ذکر شوی دا نو دې ویل شي ایجابي صفات د الله ژوند دی الله منتظم د مخلوق دی بل څوک دا صفات نشته بل چا کې نو څنګه هغه حقدار د بندګۍ نه دي لا تاخذني سدل فرکالی ولا نوم النخوبه سند امر په دې سر باندې به نعاس پستر کو باندې نوم پسړ باندې ترتیب الله بیان کی د نور مخلوقات باندې راځي یو اثر کې راځي موسی عليه السلام الله له ویلي الله تعالی خوب راځي هغه غل ویل چې دوا ششي ونیسا سيتي دانه کل کړي لاس کې اگر علماء ور باندې کلام هم کړي موسی علیہ السلام نیولې وی حتی تر دې چې پرکاری ور باندې رااله چې خو پیراغنو ژړخي وخړو ایسا شي لاس نه پریوت وی الله ورته ویل کما باندې دارات له خدای نظام ټول درهم برهم وکنه ما باندې خوب نه راځي وشرط د شرک التصرف لو ما فی السماوات وما فی الارض الله په اختیار کې هغه شي بر دی اولان دی خلقا ملقا عبدا ځکه حقدار د بندګۍ رد شفاعت قهری څخه خلکو ویل چې موږ د الله نه سوال بل چا بندګي کړه او مخلاص جواب منزل الذي نشرا چې سوچ سفارش وکي عنده د الله په وړاندې الا باذنه کې کوم د الله په امر توحید عقیده سره وقال صحابه دا معنا ده رد شرک العلم یعلم کویږي ما بین ایدهم پاس چې مخکې دنیا دی او کوم روسي دنیا او د آخرت په حال ولا يحيطون داخل ګیرنا شوي په هیڅ شي باندې من علم د الله د علم الا بما شاء مگر کوم چې الله غوړي خلق له علم ورکړي یا د الله د معلوماتونه آدم علیہ السلام له جدا علم ورکړي ارچاله جدا جدا وس پر اخر سلطنت داغه وسع کرسیه پر اخر کرسی د الله تعالی السماوات والارض زمکو اسمانونه کرسی معنا علم کرسی معنا موضع القدمین کرسی بظاهری کرسی معنا ده چوکۍ د الله چوکۍ د اسمانونو د زمکه نه پر اخر هم تک معنا بدل دکې ظاهر حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دا ټول اسمانونو اوس مکه کرسی نه دي چې لکه دشته کې کړای دغه نسبت شعر شوای لکه دشته کې کړي نو هغه الله چې دا ټول پیدا کړی مو شمر لوی دومره لوی ذات چې موجودي مونږ چې کمزوري لا چې لا مړ دی اگر خپل حاجتونه پیش کو چې بچی را کو دا مرز لري کو دا څومره بن سفیر ده ډیر انتهي لوی وسوي کې دې چې الله بسره کې امکان نه نسره کې الله تعالی له حفظ ما ساتل درې دواړو او هو العلی الله تعالی او چد العظیم ډیر لوی شرافت والا دی ذات مجد طاقت مجد عرش درجه مجد لا اکراه فی الدین نشته زور پر دین کې پر دین کې څنګه زور نشي جهاد خوشتره لا اکراه فی الدین دا معنا دین نه مراد عقیده باندې زور نشي څنګه هغه خود زړه شری الله په پویږي فهم لا اکراه الله نشته زور پر دین کې د وجه وضاحت دا غینا دریم قول علماء ذکر کړی چې د الله د قسمه مسلې دی او د عقیده بل د اصول عام احکامات چې څوک نه مني نو به آل تاغه باندې زور شتا هر چا عقیده بس پای کې نشي ځکه الله نه پرېدا قد تبين يقينا خکار ده هدایت من الغي د شرک شینا دین معلوم دی کفر معلوم دی دې کې زور له ضرورت دی فمن يكفر الله چا چې انکار وکړي طاغوت دا منه د الله نه شوره بل چا بندگی چې کیږي شي ويؤمن بالله ایمان راوړ په الله دا دواړه به ضروري کې به ایمان کیږي کته ایمان په الله لري او طاغوت سره ګرځم قبول نه دي او کفر به طاغوت دکړي ایمان دې راوړم قبول نه دي یقینا د منګولې ولا قولې بل عروه الوثقا په مضبوطه کړي لن فسام له دا غیر پر بالکل چود نشتا مضبوطه کړي قران دی عبد الله بن سلام ویل یا رسول الله یوشین باغ دی کجوره پکې راو پای کې یو کړي د معنی ولې دی دا قران دی کنه ستاسو خاتمه را جنتی صحابي واغم الله ورو پېرم دار چا خبرې اوري وصلی الله بیان دې کوي چې ما دوستانو کوي پیدي پکې ډېری دي الله والله تعالی چې ولی الذین دوست اچاره شي ایماندار دي ولی معنا دوست عالم التنزيل کې دي کې ولی معنا محب ولی دا معنا بل چا اسپاری نه ولی نفس دوست
داخلك بچکی د تیارونه له نور رڼا لا ظلمات جمع ویلي د کفر ډېر لارې دي دین د اسلام یو لار ده چې نور مفرد ویلي یخرج خدا معنا چې داخله مخې گمراه وړي خو ډېر خلک انسانان گمراه نه دي مؤمنان معنا بچکی والذین آغا انسانان چې کفر کړي دوستان دي طاغوت ته د الله نه شواره بل چا بندگی چکی یخرجونهم دیوباس من النور التوحید نه تیرولا اولئک اصحاب النار دا اور والا دي هم فيها خالدون دي بای کې همیشه دي نو سو واقع بیان د نور والا او بل خالد تیارا یو د تیری والا دی بل د نور والا څنګه فایده الله کړی دا علم تر ایتن ګوره ال الذي هغه چاله جوجت بازی وکړی ابراهيم عليه السلام سره پیر به په بار د توحید درب داغه کې په باطل جګړه یو جد دا پزام دا څوک نمروز یا نمرود اهل علم فرمای ابن کوش ابن کنعان ابن سام ابن نوح علیہ السلام چاوی نمرود ابن فالح ابن حام ابن ابراهيم نوح علیہ السلام یا پای سند باندې ثابت دی پدې امام بغوی لیکلی دا ولنه هغه انسان بابل کار کې چې تاج بسر کې زنا نن پیدا و دیسه ابراهيم عليه السلام سره مناظره وکړه دا مناظره سره کړه کړي نه سو کوئی شکلا داغه بندګي نه دي انکار وکړي ځکه ته ویلې سره به الله یې سبرا پړ کې دیم قول علماء دا ذکر کړي دا په وخت کې چې کله به د خالق لغرا قادسالي وایي چې ما رب منی وی آو چې رب یې کړو منلو نبی باغله مال ورکو چې رب نه منو نبی به نه ورکو ابراهيم عليه السلام رب قبول شو بده خالی راغی چې شګه مګ راواغ سه بوجي کې واچولې د اهل خوشالي ده پاره اي چې کله بوجي خلاص کړ الله یې سپ غلبانه بدل کړي وا الله دومره غیرتی ډېر اوشت کې وروړې لوي دا رقم وتا چې راوړې ونه ویل الحمدلله د بادشاہي د وجن الله وي ته جنجال کو رزيل سړي عرب لیکي چې کله اوچ شني سبه تکبر کوي ان اتاه الله الملك الله تعالی ور کړو حکومتو اس قال ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام لرب زما غزاد دي يحيي ژوند کول کوي عمر کول نو قال هغه زم ژوند کول عمر کول کوم دوه کسان راوس نه دا فیصله پیوا یو خوشی کې بل پرې خو دا غلط خبره و دلته کې معنا د ساس کې رمنی نه پیدا کړي دا معنا مراد ده نو قال ابراهيم عليه السلام ویلي فان الله يقين الله لا تكي بالشمس دانور من المشرق الى المشرق دخوانا فاتي بها رورت د مغربنا فبهت الذي الله حیران شو هغه انسان چې کفر کړو علت ذکر کې الذي كفر كانما الخي في فمه ګویا کې وګرځول شو داغه په خلو کې کانه سمپروت شو نو د شي ولې نه ویلې زه د مشرق نه راخې جمع ته مغرب نه جواب دا په مقام کې مشران خلک واقع ورته ویلي او ته پیدا نه وی دا کار جاری و دیم جواب دا چې مشرک انسان له دماغ کې الله دانا چوي دریم جواب علماء دا ذکر کړي د ویلو کدا کار څوک ما چې مغرب د خوان ور راونه خيږي بادشاہي برباد نشي دویم سوال قانون مناظره کې دا دی چې ستا په دلیل باندې اشاره وکړي دا جواب وکړي به بل دلیل ذکر کړه د څنګه دا دلیل بل ذکر کړي یو دا معنا چې انتقال وکړي لږ مشهور نه غاډي مشهور لا دویم مناظره